अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन वहबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दरूद शरीफ हुआ। हज़रात उलमाए किराम और तलबा अज़ाम और ज़मा मुहतरम व मशरान व कशरा, काफी मुदेना दे इलाके सरा ज़मा क़ल्बी ताल्लुक़ और उन्स थे और दे मदरसा के काफी मुदेना स्तासु मखता रातलल और समाते गोडे खबरे कवल दाद मदरसे द बुजुर्गानों पर तकाजा कीगी। अल्लाह ताला दे दा मदरसा आबाद लरी, ददे मुआविनीन ददे इलाके खलक दादे टोल खुदाए पाक सरसब्ज और शादाब लरी। अजीजानो पदेब तासु पोए गई या ना चिकम इलाका के दाल्ला नुम अगस्ते कीगी दागे पर बरकत सरा अगा इलाका खुदाए द ढेर आफतुनु न बच साथी। अगर कदागे इलाके द खल्को इरादे या फैसले बाज़े वक्त गलती हुई, लेकिन द अगे अल्लाह नुम अगस्तों पर वजह बांधे
هغه ټول علاقه خدای پاک بخي. حدیث کې راځي چې یو مجلس داسې وي چې التا د الله د دین خبرې کیږي، نو د اسمانونو نه الله ورته ملائکه راولېږي او د هغې مجلس نه غیر چاپیر دومره تعداد کې ملائکه راغلي وي چې صفونه تر اسمانه پورې رسېدلي. مجلس چې بس شي نو الله د ملائکو نه تپوس کوي چې تاسو نن وخت ډیوټي چرته وکړه. مثلا هغه ورته وایي چې یا الله پلوسۍ کې یو مدرسه وه، پاگے کے قال رسول اللہ ویلے کے دا قال اللہ تعالی ویلے کے دا خدا مونگ داغے نا گیر چاپیر ولاړو نن روز عمل ته تیرا. اللہ ورته فرمائی چې تاسو ټول په دې گواه شئ ملائکو چې هغه مجلس کې څومره خلک وو هغه ټول ما وبخل. نو ملائکې خو د پخوانه لګي زمونږ دوستانې غوندې دي، هغې ورته وایي چې یا الله هغې مجلس کې خو ځینې داسې خلک هم وو چې دې له راغلي چې دا مولیان به څه وایي. نو الله ورته وفرمایي چې ملائکو په دې هم ګواهانې شئ چې دا کم ناس قوم د الله د پاره وو، نو د دوی په مجلس کې څوک شقي نه پاتې کیږي، هغه اسې چې راغلي وو عام هم ورسره وبخل. یا الله هغې کې خو سی آی ډي والا راغلي وو د پاکستان شریف، سی آی ډي والا راغلي وو چې دا مولیان به څه وایي. نن تاسو وګورئ زمون په پاکستان کې مونږ وایو چې دا آزاد ملک او هر سړي ته د خپل رائے اجازت ته چې وایي. زه تر ننه پورې په دې ملک کې بلیک لیسټ یم. د جمعې په ورځ زما جماعت باندې سپیشل د سی آی ډي او د انټیلیجنس ډیوټي وي چې دی به څه وایي. نو مال ظالمانو زه به څه ویم؟ زه خو نور څه نه ویم، دا به ویم چې دا څه وایئ نو دا وکئ، نور څه خو نه ویم. تخریبکار نه یم، بم غورځولو والا نه یم، ملک ورانولو والا نه یم، فساد جوړولو والا نه یم، خو دومره به ویم چې 43 کاله وشو نو بېمانی ولې کوئ چې دا څه وایئ دا وکئ که دا د اسلام په نوم باندې چې ځان کرسۍ ته ورسوئ، دغه اسلام سره بیا ټوکې ولې کوئ او دغه اسلام پورې بیا خندا ولې کوئ او ښځې بیا صدر ته ولې لېږئ چې په 300 روپۍ په میاشت کې یو ځل والا سر جوړ. زه خو دا خبرې کوم او پرېږدم هم نه که ستاسو دا خیال تر څو پورې چې زما دې خوله کې دا ژبه ګرځي، تر څو پورې د پاکستان سرمایه‌دار او د پاکستان حکمرانان به پرې ندم چې 7 ځایه رانه سر غوڅ کي هم تر هغې پورې چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون قرآن شوی نه تر هغې به پیرنګیم د دې ملک نه ولې ورکول څه کړي. بیا چې پیرنګی د دې ملک نه لرې که نو د پیرنګي قانون او تهذیب
اغم بیا په کورونو کې ولې ساتلې ده؟ نن ستاسو ټول تهذیب د ملک چې دی هغه د انګریز دی. ستا د ملک قانون چې دی هغه د لارډ میکالې جوړ کړی قانون دی چې چا د هندوستان د پاره جوړ کړی. هغوی په تعزیرات هند نامه کېښوا او دوی په تعزیرات پاکستان نامه کېښوا. قانون مغه دی چې کوم لارډ میکالې جوړ کړی نامه یې په بدله کړه، په خره د ناوې نامه کېښوا. تاسو له شرم نه درځي؟ تاسو کې حیا نشته چې دا د اسلام په نوم آزاد شوی ملک دی او تر ننه پورې په دې ملک کې یوه فیصله په اسلام ونه شوه. نن یونیورسټو او دا تاسو سره جوخت کالجونه چې دي دوی ته په مرکز کې کربونه روپے هغه سالانه بجٹ کې پاس کیږي او نن قرآن مغسی یتیم دی. مولا اعلان کوي چې کچا چنده ورکول نه دلته اچو. تو نالت تی پداسې قومي او تو نالت تی پداسې ملک، تو نالت تی پداسې حکومت. چې په 3 کاله کې قرآن و مغسی یتیم دے، حدیث د جناب محمد رسول اللہ و مغسی یتیم دے. آپ زکاتونو او خیراتونو باندې چلی. بیا صدر ضیاء یو معاملہ جوړه کړې وه، زکات سسٹم هغه په بینکونو کې سیونگ او فکس ڈپازٹ نه به کټوتی کېدا. 7.5% سود چې کم لګي ستا په پیسو هغې نه به 2.5% کټ کړه او په هغې د زکات نامه کېښوه. نو ستا د ملک د اوقافو وزیرانو له هغه غل ورکړه چې اوس چېرته مدرسو والا هم غواړي نو دا غل ولا ورکوي. سود خو د غلو نه زیات پلید دی. سود خو حرام. هغه د سود د زکات په پیسو باندې زکات زاغه ته نه وایم، هغه ته غل وایم. په هغې دوی د زکات نامه ایښې وه. زکات دا علما ناست دي. زکات خدا دی چې 100 روپۍ تا سره یي نو 100 نه به 2.5 وباسې. ټیک ده، دی 100 روپۍ ستا په بینک کې دي او په 100 روپۍ سود ولګېدو، هغه 9 نه 2.5 کټ کړې، 15 بیا هم تاله سود کې درکړې او په هغه 2.5 د زکات نامه کېښوه. نو ستا زکات هم ونه شو، مردار خور هم شوې او په مرداره د زکات نامه هم کېښوه. معامله دا وه. بیا یې ولا درباري ملیان را پیدا کړ، را پیدا کړی چې دا چې چاله ورکړي جنسي بدل شي. ایو ته مې وایي چې تا م اغوستي ویلو مال رازه د امریکې یو مشین راغلی دی هغې ته چې سړی ورننه باسي ښځه شي، مال زه ستا هم جنس بدلوم. سړیتوب کې دې څه ونه کړه، اوس دې ښځه کوم چې چاته دې په نکاح کړه. جنس چې بدل شي. ظالمانو ولې اوبو کې سترګې غړوئ؟ اخر خدای له خو به هم څه جواب ورکوئ، خدای له خو به هم ځئ. څه به وایي؟ تاسو به نه پیش کېږئ؟ بانې به جوړې کړې نو الله وایي بل الانسان علی نفسه بصیرا، بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو القى معاذیرا.
الله وی دار سړی علم به په خپل ځان باندې حضوري وي، دار سړی علم به په ځان باندې یقیني وي. الله به وی تا ته د خپل ځان خ معلوم دی، کډېرې باندې مالا جوړې کې زپتا گواهان لرما، نو تبا خوا دې خوا وګورې چې څوک پښتنه چې په ما گوايو کی څوک بنئ، نو تبا یا الله گواه څوک. نو الله به یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم، په دې خوله به درته مور وام، لاسونو ته به دې ووایم چې وایئ په تاسو دنیا کې څه کړي دي. نو زمونږ دا خپل لاسونه به بے اختیاره په مونږ ګواه شي، زمونږ دا خپې به بے اختیاره په مونږ ګواه شي، زمونږ دا سترګې به بے اختیاره په مونږ ګواه شي، زمونږ غوږونه به بے اختیاره په مونږ ګواه شي. زمارونو د ملک وګورئ، تاسو د سپینګیرو بزرګانو ته پته ده د جمعې په شپه به هر سړي نوی اودس وکړو، ماسخوتن مونځ به وکړو، بیا به په اودس کې ویده شو. چې د مولیانو نه ما اورېدلي چې په دې شپه څوک درود شریف ډېر وایي او تا اودس کې ویده شي، د شپې ورته د حضور زیارت نصیب کېږي. د سپینګیرو ته پته ده ستا ملک به د جمعې په شپه په اودس کې ویده کېده. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لویه لعنت شپه بله نشته. تمام ډم توبونه، تمام کنجر توبونه، تمام وی سی آرونه، تمام بلو پرنټونه، دا ټول د جمعې په شپه کې. ما نه چا تپوس وکړو وی دا د جمعې په شپه ګناه، دا خواره شپه ګناه ده نه د جمعې څه تخصیص دی. مالدا فیصله خو شیخ سعدی وړاندې نه کړې ده. هر گناہ ہے کہ کلی در شب یدین بکن، ہر گناہ ہے کہ کلی در شب یدین بکن، تاکہ صدر نشینان جہنم باشی. وہ یار گناہ چی قید جمعے پشپائے کوا، کنور چنی چی پا جہنم کی د دوزخیانو صدر جوڑ شے. تیرے جمعے شپا باندے د شپې تر 12 بجې پورې دی قوم وی سیارونه کتلیو، بلو پرنټونه کتلیو. ها زمانہ ممنا غستا او د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي. نو په 4 بجې یو غلچ درکو، چې غلچ دل درکو نو هر سړي د کټ نټوب کو. اغه آرامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي اغوی باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کنه. په عمر کې به جمعات کې نه ګوره دا الله نوم پورې بټو کې او مسخره کوي. آئم په 4 بجې را پاسول، هغه پلیت خزه چې د شپې په 1 بجه د سنما نه تلې، هغه مې مولی دی چې میدان ته راووتې. ما ته وی مولوی صاحب کې بنسی یا الله خیر یا الله. اړکه مې خیال کولو چې خال مې د کونډې په مخ ولید، خال مې د کونډې په مخ ولید. جونه د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه. نن مې هغه پلیت او مردار یم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې. بے اختیار در باندې خپل نام واغسته کنه، بیا در خپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود اګډېدې در تو خود. چاته سوچاته ګډېدې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا، اوس خدای هغه تابچ کی تا د اخلاص کی. نو بیا د ملکم دمرا مبارک دی چې 300 کورونه غورځېدلي دي. نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمې راولېږئ، موږ سره خو څه نشته. تاسو سره څه ځکه نشته چې هر څه تاسو نه فالتو کی.
ارس تاسو نه فالتو کی نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلې وګورا چې یو وزیر یو بنگلې تزي لسطلک روپۍ دغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنیش ورته کوي صوفې نوې کړدې نوې پلانې نوې غلخانې نوې دی به پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه یو خدای دې کار ته زما کور کې ټلویزیون نشته الحمدلله ان شاء الله په غلطه بم زما کور ته ټي وي نه راننوځي ټي وي او بایسکوپ کې څه فرق شته خو هغه هم یو پرده د ډمتوب کې ښي او دا هم یو پرده د ډمتوب کې ښي زما نشته خو چې کله نه دا د خلیج جنګ نښتی دی نو زه د ګاونډي کور ته ماسخوتن خبرنامې اورېدو ته ځم دا حالات ګوره نو په هغې کې دا زموږ وزیران هم ښي چې دا هم ښي نو ورته اریان یم چې یا خدایه نو په عمل خو څه کوې په شکل هم چېرته ښایسته و کمران خدایه مونږ ته نه نصیب کېږي دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګورې د نږدې نه الټی به در ټول چیچړې دی او د کشر لالا به څه وایم نه ښه دا نور را کې وګوره د چا پوزې پیتي دي د چا سرونه چیت دي څوک یو د پنجاب دی هغه چې پکې وښی وای اوای چې پکې وښی دا وای بوت ته وګوره د سند وزیر اعلی چې وګورې ته به وایې چې اوس یې پیټار کې خوا پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو ده کې فرق وایي په ایمان بوت یې د پاړو دی اعلان یې کړی چې شریعت آرډیننس کوو ده وویلې چې زه له غوندې شراب څکم ملکه تاسو کې ایمان یول خو د خپل وزیر له سزا ورکړي ښه د بلوچستان تارپیټو چې وګورې واسکټ یې اغوستی ته به وایې چې د تارکولو پیپې ته دې واسکټ ور اغوستی د بلوچستان گورنر چې وګورې ته به وایې چې د درېیمې ورځې مړی د قبر نه راایستی بیا د سند گورنر چې وګورې د هغه هم د انګریزي چر غوندې ججورې راځوړن دي او یو شی دی و د خدای قهر مو وه کله کله بلکارم سړی وکړي چرته وجیح سړی ښایسته سړی د ملک سربراهي چې راښکاره شي خلکو ته څه روحاني تسکین شي نو نیکه خو څه کوې په شکل هم چېرته ښایسته سړی مونږ ته نه نصیب کېږي ټول دا پاړوان ماړوان یې راټول کړي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن تاسو خیال اوس د خلیج جنگ نښتی صدام حسین په کویت حمله کړې ده او کویت یې نیولی دی راز نه خو ځان خبر کوي چې دا چل څه شوی چل دا دی چې صدام حسین پاکستان هم ومنلو چې په ټول ملک کې څلورم قوت دی اورېدلي دي خدای خبر که په خبرو پوهېږئ وقتی طور هغه ګوګشتو غوندې نه وي ته پته نه لګي چې د ګوګشتو د وخت اواز دی که نه دی خو ګوګشتو اواز خبره نه پوهېږي مړ په دې چې پاکستاني قوم په 43 کاله کې پوه نه تا سره آزاد شوي ملکونه پوه چین تا نه وروستو آزاد شوی دی داسې پوه شو چې نن خود کفیل ملک دی او روس او امریکا ته یریږي هندوستان تا سره آزاد شوی دی د شیخ الهند صاحب سیمینارو په سن 84 کې
ز دلی تتلیم او هغه سیمینار تدا باچا خانم راغله ولی خان دیو داو مونگا مولانا اسد مدنی سے په دعوت باندې مونږم ټول تلیو ز شپږت زره میلا په هندوستان کې وګرځیدم ما د میخ نوالا تر هوایی او بحری جهازه پورې ما د بل ملکو نه لیدو د میخ نوالا کپڑا دا که دوائی دا که لارای دا که موٹر دے که سیکل دے که رشکا دا که جاز دے که بحری بیڑا دا آر چچی دی آدھ خپل ملک جوڑ سی دن ارچ بیاد شپے پلس بجے راجیو گاندھی وزیر اعظمو ما تقریر کرو راجیو گاندھی ہوئی چھے دا ما سرا ملاو کر ما مولانا صاحب سے ہوئی چھے وہ آپ کو بلا رہا ہے ملمہ نہیں چاہتا وچ کیوں ملمہ ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں انہیں کوئی اور بہانہ نہ ملے تو کہیں گے کہ مولانا بجلی گر کے اوپر کیس درج کرو کہ سن 84 میں یہ دہلی میں راجیو گاندھی سے ملے تھے کہ بلا بالا نو ورزی وای دا هندو سره ملاو شوی دلته زمونږ د کوساډه بوله چې بلا بالا نو ورزی سړی رانی الګه لانی سن کې کابل ته نه تللی قانون د لاس کې واغست کابل ته تللی که کابل د مسلمانانو ملک دی نو کتلې و بد کفر شوی دا باندې مالزنه ویل نه کسی کو پتہ نہیں لگے مال لگے گا یا نہیں لگے گا تو ماں خلص سورہ دا زبے ہوئے عزیزانو د شپې ورل دا سے بنگلہ دا چې هغه سے بنگلے اوس په صدر کې شاید چینشتا زړه یو مردار غوندې میز او د خپل ملک داسې مردارې غوندې کرسۍ پرتې وې دا دغه دفتر شنې چای را باندې اوس کلی ما ته وایي چې آپ کے اسپیچ سے میں بہت محظوظ ہوا ہوں اگر آپ کو پھر کسی وقت میں زحمت دوں تو آپ گہوارہ فرمائیں گے ماں اور تیل جی میں ضرور زحمت کروں گا لیکن ایک شرط پہ کہ آپ مجھے ضیاء الحق صاحب سے مانگیں گے اگر تب ہوئے چھ دے راشی تب ماتا ڈائریکٹ دعوت نہ رکھے وچ وہ کیوں مال ہمارے ملک میں جس کے ساتھ نہ لگتی ہو کسی کی تو وہ ہندو کا سٹیمپ لگا دیتے تو میرے اوپر ہندو کا سٹیمپ لگ جائے گا پھر مجھے صاف کون کرے نو ڈیرے ہو خندر وچ آپ کا ملک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے ابھی تک 45 منٹ ملاقاتم سره وکړه داغه خبرې داغه اوسېده داغه جامع داغه بنگله کل 15 کسه گاړو داغه په بنگله باندې کل 15 کسه دلته چې خانم جانه تیریږي ورته 2000 پولیس والا تاسو خیال کل 15 کسه گاړو نو زما عزیزانو زمون ملک تر اوسه پورې لا د سړیتوب ساه نه ده اخیستې 200 کاله د انګریز لاندې مونږ غلامانو او 340 کاله وشو چې مونږ د امریکې غلامان نن وګوره ستا د ټول پاکستان آواز دی چې صدام حسین دے اللہ پاک ملا مضبوط کی زمون دا خوایا مخی چی دے دا منڈا کے پامن مشن روان الکا پامن مشن چالو دے دا پلوسی دی یو مخدرزی دی یو پیرانو دا یو تلرزی دی یو دا کن چی دا دو پلوسو جنگ او دا دوی جوڑا تکے نو تاکال تبا منڈے ہو تاسو بتا کا تاسو الکه خو چې د چا جنگ دی هغه لا اول یو لا ورشه بیا بل لا ورشه چې دا جنگ په څه دی نو جنگ چرته دی او منډه دی چرته
بیا هغه ملکونو ته ځي چې هغه آلریډي د امریکې ملګري دي، هغه ملکونو ته پامن میشن روان دی د قوم رخ یو طرف ته کولو دپاره. بیا یو بله ګټکه وکړه چې مونږ کشمیری عوامو سره یوم یکجهتي مناوو چې هندوستان په کشمیری عوامو ظلمونه کوي. نو ته چې لاړې د عراق او د امریکې صلح کې او د هغې منځ کې جوړه کې، نو هندوستان ته ولې نه ځې چې ته د هندوستان حکومت ته ووایې چې هلکه د کشمیری عوامو باندې ظلم ولې کې پکار ده که نه؟ نو وی وهم دې کوم ځای او ډبیږي دې کوم ځای. بیا د خلیج د مسلمانانو په پاکستان ډیر حق دی او که د کشمیر د مسلمانانو په پاکستان ډیر حق دی. زما فوج د امریکې د فوج مرګرتیا د پاره تله ضروري وو، او که زما فوج آزاد کشمیر ته لیږل پکارو چې د مقبوضه کشمیر د غریبانو بدل دین دوانو نه اغستی پکار ده که نو؟ نو زما عزیزانو یکجهتی هړتالو کې عام چوټي ورکړه، هړتالو کې د شپې چغې واله هړتال کامیاب شو پلانې شو، دا نور څه نه و. د اپوزیشن اعلان وکړو چې بھائی هړتال دی، ټول پېښور او صدر بند و، جلسې او جلوسونه و، د شپې دوی ویلې ټي وي او ریډیو خو د خان د خولې نوکر دی، ای دبلې شروع کړې چې هړتال بری طرح ناکام شو. حالانکہ تاسو کا پېښور ته تللی کتلې مین بازار کې سخانه ده او سیکار میں چوک دے بندو صدر بندو دی ویلے ہڑتال بری طرح ناکام شو. په بلوچستان کې پیجام ہڑتالو ټول بلوچستان منجمدو دی وی ہڑتال بری طرح ناکام شو. که زه ته د کشمیر د پاره ہڑتال کې کامیاب شو او که زه د خلیج د مسلمانانو د پاره ہڑتال کوم بری طرح ناکام شو. آخر نواز شریفہ د پاکستان د کرسۍ نه یوم په عزت نه دی کوز شوی. انشاءاللہ ستا حشر بم هغه کم حشر چې د تیرو حکمرانانو تمام په هغه زیړه خپه کوزېږي چې په کومه زیړه خپه د دې کرسۍ نه په 43 کاله کې دا نور کوز شوي. د کویت فیصله وه چې امریکې لی په کویت کې اډه ورکول. امریکا وریت ناست دی چې زه به ټول عمر عربو ته سوالونه کوم د تیلو دپاره، ولې په دې تیلو کوو زه په خپله قبضه ولې نه کوم؟ امریکې عمره رزیل ملک په مخ د ځمکه بنوي. ما ته چا وی روس څنګه دی؟ ما وی روس هغه سپی دی چې پټه خوله اچوي، پوی نه په ځانو درغپ وي، پټه خوله اچوي. او امریکا هغه سپی دی چې غپ وکړي او خوله اچوي. سپي دواړه دي، خو یو لږ غلی سپی دی او یو غپېدونکی سپی. دې رزیل ملک خلیج کې خپل ډیپو جوړولو، لکه یو زمانه کې په بډبیره کې مونږ مرکز ورکولی و د امریکې رډار لګولو دپاره. بډبیرې بیس نن موګوره د امریکې په رحم و کرم باندې چلیږي، دا مونږ وله ورکړی. دغسې ډیپو جوړولو په کویت کې صدام حسین ورته وی چې امریکې له به اډه نه ورکې او نه به ډیپو ورکې د اوسېدو، تیل دی ورکوی کارزانی او کګرانی. امریکې له په 4 انې بیلر ورکې، نورو ملکونو له په روپۍ ورکې. ظالمه د نورو ملکونو څه ګناه کړی؟ ویل امریکا زما دوست دی، خو چې ویل دوست مې دی ویل ودرېږه ته چې پې ورمنډه کړه هغه 2 منټه جنګ ونه کړو. والکه سړی یو خبره کوم، یو مار د یو پیر نه طریقه کړې وه. نا پیر ورته وی مار ته چې چاته به څه ویل نه، ویلې ښه بس امار بروانو په لاره چې چا به ولیدي چې وایي دا خو مار دی، په لخته یې وها، په کیړه یې اوله، په کاڼي اوله، ټول ګنجی پنجی. چې څه موده پس هغه پیر ولیدو
عمار ته ویل دا ولې ویل خو تاره ته ویل چې چاته سوایا من ویل ظالمه ما درته ویلې چې چاته سوایا ما دا معنا چې څوک چیچما اسې خرش پرش خو کوه خلک خو یاروا کنه دومره پرش خو ناری کوه چې سړی درنه منډه کوي نو دومره پرش هم ناری نه که دې ته لاړو د خیر په غونډۍ کې ناستو او ملک چې دی د صدام فوج ته پرې نو لاړو په خیر خیریت ملک ته قبضه زما په خبره پوهیږي عزیزانو نن جنگ د کعبه او د صدام نه دی نن جنگ د مدینه او د صدام نه دی نن جنگ د امریکای او د صدام زما په خبره پوهیږي په کعبه تک صدام کاغو وکته خدای به اورمیګ مات مدینه تک صدام کاغو وکته خدای به اورمیګ مات کی داغه کعبه نه ده چې الله په ابابیلو د دې امداد کړي نو جګړه د کعبه او د مدینه نه ده جګړه د امریکای او د صدام ده اوس تاسو د امریکای مرګري یې کده صدام مرګري خبره د کعبه او د مدینه نه ده تر اوسه پورې وخی چې 28 ورځې وشوې یو راکټ وخی چې په مکه غورځېدلې یو راکټ وخی چې په مدینه غورځېدلې یو راکټ وخی چې په جده غورځېدلې چې بیبي هوا پکې پرته ده راکټ خو ډایرک غورځيږي په دهران باندې چې پاغه کوونه غیر چاپیر د امریکای 15 لک فوج پروت دی پرونه خبر درته وې دی خو حل نه وای زمونږ د تالی سخت دي دا تالی سخت دا رګمال کړي مخونه چې دی خو حل نه وای پرونه خبر درته وې د ریاض اسپیټالونه او ټول برف خانه دا د امریکای د فوج د مړو نه ډکې شو د مړو نه ډکې شو او امریکن آرمی سیسټم باندې ډېر کلک سنسرشپ ولګېدو چې د دې ځای د مړو خبر به امریکای ته بالکل نه ځي ولی دوی وایي چې کله دې ځای د مړو خبر امریکای ته لاړو نو د صدر بوش خلاف به قیامت برپا شي قیامت اوس دوی هغه مړي بجای د دې چې امریکای ته وړي هغه مړي دوی جرمني ته وړل شروع کړ تاسو خیال راکړئ د جرمني ته وړي امریکای ته نه وړي نو عزیزانو ان شاء الله تاسو زمانہ په دې خبرو خپويږئ کعبه د خدای دا حفاظت به خدای کوي ٹھیک شو مدینه داغه د محبوب مرقد ده حفاظت به هغه کوي ٹھیک شو پاتې شو دا چې د عراق زمکه دا ټول عمر سور لسو کاله وشو چې د قربانو سره عادت تا کنه د دې عراق په زمکه امام ابو حنیفه په کوړو والے شوی دی د دې عراق په زمکه امام شافعی په کوړو والے شوی دی د دې عراق په زمکه امام حنبل په کوړو والے شوی دی د دې عراق په زمکه امام جعفر صادق په کوړو والے شوی دی د دې عراق په زمکه امام حسین په 72 کسانو باندې د یزید مقابله کړې ده او اخیری دمه پورې د ماشومانو وینم په دې ځمکه وبایولې او سر د یزید په مخ کې ټیټ نه کړی داسې کنه د یزید زرګونه فوجو او امام حسین 72 کسانو او د کربلا په میدان کې ورشي د خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه نه تاسو کوي د خواجه معین الدین چشتی وایي چې شاه است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار و نداد دست در دست یزید سر قربان کا
او د یزید په لاس کې نو نو دې ځمکې باندې ټول عمر د مسلمان قوم پیشواګانو قربانۍ ورکړي په دې ځمکه حضرت علی حلال کړه پروت ته په دې ځمکه د امام حسین پرې کړه سر پروت ته په دې ځمکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پروت ته چې تاسو ورته پیرانی پیر صاحب وایي کرامت بعد الموت حق ده ماوی کرامت بعد الموت حق ده دا د اهل سنت والجماعت عقیده او ایمان ده چې کرامت بعد الموت حق ده په خدای قسم چې د ستا زمونږ د حکومت د ټاپ خلکو ماته وي چې مولانا صاحب کومه معامله چې مونږ په مصنوعي سیارې په ترو باندې اورو عراق سره څه غیبي امداد دی پته نه لګي څه غیبي امداد کله ټول اسمان لوګي شي کله ټول اسمان وریت شي کله د شګو طوفانونه راوچت شي تر اوسه پورې په سلو کې د عراق 10% طاقت هم ضایع شوی نه 10% بیا دې سړی تزاریان زه عرب ملکونو کې ګرځېدلم ډېر زیات عرب ټول دغه خلق دی دلته چې راشي او دا ټپوسان په 15 لکه دي ټپوس ته که څه بله دغه مارغان بازان دا خلق دی څه تتاریان بیا بغداد ته کلاړئ یو ګنټه مزل پکې کېږي تقریبا 20 میله بغداد انډرګراوند څنګه بغداد چې پاس خار دی 20 میلو ایریا کې داسې دننه هم دی بیا د څومره قوت چې دی هغه ټول انډرګراوند دی امریکنی بے غیرت دی هغه خو بټن والا جنگ دی صدام ورته وایي چې غیرت قدر کی دا وانه لری نه کار خوار څوک وشته شي کني شي ها که ایمان درکی دی زمینی فوج ترا مخامخ د دې ځمکې جنگ ترا مخامخ شه بیا بګو ما بل ورځ یو بل خبره وکړه مالزی په یو بل شي فیصله وکړي د وزیر اعظم صاحب ته وایم چې د یو بل تجویز پیش کا چې صدام حسین او صدر برش دا صدر برش چې دا به دواړه په پرزونو کو چې چا او پرزیدو هغه بیلو دا چې چا او پرزولو هغه وګټه نو د بوش دا کږي خولې ته وګوره د صدام سره د پرزونو دی صدام زمره دی او 10 ګیدړان ورته یو شي 10 ګیدړان ویل عراق د 2 غنټو د جنگ تس دلته خلک ایران مړت امریکا سپر پاور دی روس سپر پاور ہو کنو ہاں په دنیا په عظیم طاقتونو کې روس هم وکنه د کابل دی لویو ګیرو او دی ببرو سرونو 10 کاله د روس غل خولې ته راوسته کنه او روس په دې مجبور شو چې د کابل نه وتښتېدو کنه اوس بیا خبره ده چې پرکټي پریخي دي په کابل کې روس پل پرکټي پریخي دي لیکن د کابل دی وحشی الطبع خلقو تا ګوره دا ورته په غرونو کې پراتو نن چې د پاکستان په هر سړک ځای نو د افغانستان د شهیدانو قبر بدلو په هر سړک ځای زما عزیزانو عرض مې داو چې بیا کته وای امریکا وای چې صدام حسین ناجایزه قبضه په کویت کړي زه د هغې بدل اغستو ته تللی یم خلاصه شو خبره ته چې دومره منصف مزاج او یو په بل ظالم کېدو ته نه پرېږدې نو د کابل مسلمانانو او د کابل خاورې څه کفر کړی و چې ته د روس په مقابله کې افغانستان ته رانلې او د افغان د مسلمانانو بدل دی د روس نه وانغستو پکار دا وکړه پکار دا چې تا فوج کابل ته رالېږلی وې او روس ته دې ویلی وې چې د افغان مهاجرو سره دا ظلم ولې کې
دا زیاته ولی کې ورسره. نو زما عزیزانو انصاف خبرې نشته. خبره د دې وه چې صدام په مسلمان قوم کې یو عالمگیر طاقت جوړېدو او عالمگیر طاقت جوړېدو ته کافر چې دی مسلمان نه پرې. بنیادی خبره ده. مسلمان دی ټول عمر د امریکې تالی سټ وي، دې په خپله خود کفیل شي، دې ته نه پرېښو. صدام یو سړی خدای پیدا کړی او خدای ته مواله کړی دی، انشاءالله خدای به ملی. اوس دی ګرځي امریکین الچیان را خوشي کړی ایران ته چې څه چل کوي. صدام ورته ټیک ده جنگ بندوي، وی جنگ بندوم غیر مشروط تو شرط بنم دا بنوي چې د کویت نه فوج بس غیر مشروط طور جنگ بندوم. د کویت په مسله به خبرې ما سره مسلمان ملکونه کوي، امریکا به نه کوي. تاسو خیال راغی مسلمان ملکونه به راشي، زما به واوري د هغې به واوري چې څه فیصله مسلمان ملکونو وکړه زه منم. د امریکې په فیصله یې نه پرېږدم او جنگ بندوم غیر مشروط طور. او که نه په خدای قسم چې داسې مذهب درته سکم چې ته به عمر له یاد لرې. اوس امریکې نه لارې خطا شوي. دا بله د راز خبره درته وکړم. د امریکن سینټ په صدر بوش باندې ریټ وکړو په هائی کورټ کې چې تا د 2 غنټو د طاقت استعمال اجازت اغستی و او په دې کې 25 ورځې تېرې شوې، ته ورکېږي ولې نه؟ نو انشاءالله امریکې به صدر بوش خدای ته مونږ خلاصوي او دلته به هم که خدای ته منظوري د نواز شریف نه خلاصوي. دیموس دریاب اغستی دی لوڅي پوڅي کوي. بھائی په لوڅو پوڅو نه کي کار خطا دی، په لوڅو پوڅو نه کي سکیمونه مه جوړه. قوم ومنله او پوه شو چې په مسلمان قوم کې داسې نر په 1000 کاله کې نو پیدا لکه دا نر چې خدای پیدا کړی. او اخیری خبره درته بله وکړم چې جنگ ګوره د کعبې نه دی، جنگ د مدینې نه دی. که د کعبې او مدینې ته چا سپک کته زمونږ ایمان دا دی چې سر به پې وځایه قربان. زمونږ په خبره پوهېږئ؟ زمونږ فوج چې تلی دی وایي د حرمینو حفاظت ته تلی دی. حرمینو حفاظت صدام حسین وایي چې حرمین خو زما ایمان دی نو ستا فوج د هغې حفاظت څه کوي. بیا خطه د خپل فوج دی لږ وښایه په کعبه کې په سعودي عرب کې چې دا د پاکستان فوج پروت چرته دی. که د کعبې نه ګیر چاپېر پروت وي خو بس ټیک شو، ډېر ښه دي کړي. مدینې نه ګیر چاپېر پروت وي ډېر ښه دي کړي. او که دا په ریاض او په دمام او په دهران کې پراته بیا دې د چا حفاظت لا لېږلي دي؟ که د کعبې نه ګیر چاپېر پروت وي خلاص موږ دې ملګري. او که دا په دمام او دهران او ریاض کې پراته وي نو بیا دې د کعبې حفاظت ته څنګه لېږلي دي؟ تاسو خیال راغی؟ نو زما عزیزانو نن په ملک کې د اسلام د سربلندۍ او د کفر د سربلندۍ جنگ دی. نو دعا به کوو چې یا الله کفر ذلیل کا، خدای ټول کفار تباہ و برباد کا او مسلمانانو ته نجات ورکا. خدای د مسلمانانو آبرو ساته، عزت یې وساته. عزیزانو یو بل ټکی مې واورئ، خبره پوهېږئ یا نه؟ امام ابو حنیفه په لار روانو نو یو ماشوم پرېوتو، ورته ویل هوی بچیه ته خو پرېوتې. ماشوم ورته ویل چې امام صاحب زما د پرېوتو خیر دی، که زه وغورځېدم ماشوم یم خیر دی، الله دې تا نه غورځوي. که ته پرېوتې ټول اسلام به پرېږدي. تاسو خیال ده؟ نو د صدام پرېوتل چې دي دا به عمر له د لعنت داغي د مسلمان په تندي باندې عمر. نن دی خوا وګورئ په پاکستان کې د نااهلو حکمرانانو د لاسه زمونږ په تندي د لعنت داغ دی چې د ډاکا کنه ډاکا بنگلادیش زمونږ ملک و کنو
نو وکړه ډاکا بلوچستان بنگال زمونږ ملکو زمونږ د نااهلیت په وجه ډاکا مونږ نه کټ شوه که نه هندو را کې راننوتو او هندو زمونږ نه کټ کړه بله واورئ دا خبر چې تاسو ته یاد دي چې په ډاکا فوج کشي وکړه اندرا ګاندي او څه وخت کې ډاکا مونږ نه بیلوله او فوج د هندوستان په کې راننوتو امریکا اعلان وکړو چې زما 9 نمبر بیړه در روانه ده ټینګ شئ چې راپونه وه د ده 9 نمبر بیړه تر ننه لا نه ده رارسېدلې او ډاکه یې مونږ نه کټ کړه او 2 لکه فوج یې راته په هندوستان کې قیدیان کړه کړی که نه کړه دا هغه ارامي ملک دی چې د ده په وجې مونږ نه ډاکه کټ شوی دی ده زمونږ پاکستان نیم کړی زمونږ ملک یې نیم کړی بیا دې خلکو د ملک تقسیم دومره غلط کړی دی دلی کې چې ما وکته 80 لکه روپۍ ورځ آمدن دی په دلی کې د نوادراتو شالمار تاج محل او وغیرہ اکبر بادشاہ قبرونه او ادیره او 80 لکه روپۍ د ورځې آمدن 80 لکه یو دلی مونږ سره وی زمونږ ملک به باچا وی مونږ له په تقسیم کې بس دا ولی خان خبره ده چې خون له خو دې پي وي که د خري وي که د سپی وي زمونږ د بزرګان وي چې څه راکوي خو چې څه نو بنګال یې راکو چې داسې ملک یې راکو چې په وچه لار هم نشته په هندوستان به وله راتاوېږي نو زمونږ ملک امریکې نیم کړی مونږ یې دوکه کړي یو او زمونږ ملکیان څه وایي جی مونږ سره جنګ چې و عراق مونږ سره د انې امداد نه دی کړی یعنې د دې دا معنا ده د دې خدا مثال دی لکه زمونږ د جومات امامو یو سړی مړ شوی خدای په راستی که د دنیت زه وتړم په جنازه کې ولې یعنې پرون اختر تېر دی سرسایه یې نه ده راکړې پرون که د ده نیت ما وتړم پلیت به ویل قبر ته لېږم نیت چې جنازه یې وکړه جومات ته رالو مال رښتیا وایه بې نیته دې وکړه ویل ښځه به راباندې طلاق کوي چې په نیت مې نه دی تړلی همداسې مې جنازه ولې ما له سرسایه نه وه راکړې نو دوی له سرسایه په جنګ کې نه ده ورکړې دوی یې ځکه خلاف دي سرسایه نه ده ورکړې دا څه ایمان دی یا دا څه غیرت دی په دې سره کې یو سړی چا راونیو او لګیا دی وجني او ته وایې چې ما له یې څه راکړي نه دي ولې د مرګ نه بچ کړم دا څه سړیتوب دی دا څه شرافت دی نو عزیزانو خدای دې د هغه پاکو ځمکو آبرو ساتي چې په کومه ځمکه باندې د خدای کعبه ده په کومه ځمکه د خدای محبوب پروت دی په کومه ځمکه ائمه مجتهدین پراته دي په کومه ځمکه ائمه محدثین پراته دي په کومه ځمکه ائمه مفسرین پراته دي دا دین چې نن تاسو ځان ته مسلمانان وایئ دا د بغداد د ځمکې برکت دی چې تر تاسو پورې 1400 کاله دې خلقو را چلولی دی نو الله دې مونږ او تاسو ته هغه لار ښیي چې هغه پرې راضي کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع دې خدای زمونږ او ستاسو ټولو نصیب فرمایي پاکستان کې دې الله د قرآن حکومت راوړي عزیزانو آخري خبره بله واوره د قومي اسمبلی ممبر راته بله ورځ وی پلانې 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 دا 15 ممبران را سره ناستو او پلانی 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 ټول منځونه هم کوي ایو پکې ګیرم پرېښې ده ویلې مولانا صاحب دا تاسو چې کوم اسلام نو مانی دا داسې جوړ شوی غوندې دی نو څه نوی سټایل اسلام به جوړ کړو نوی سټایل دا ستا د قومي اسمبلی ممبران وایي چې دا تاسو وله ووټونه ورکړي دوی وایي چې نوی سټایل اسلام به جوړ کړو ماډرن اسلام به جوړ کړو دا تاسو چې کوم قرآن او حدیث وایي دا زاړې شوي دي اوس دغې نه تاسو څه غواړئ دا د قومي اسمبلی ممبر
مولانا علی اکبر د بنو راته قرآن وخوړو او دا منبرانو نامې راته وکړو. دا د قومي اسمبلی منبران. بله ورځ یو مریض ته تلم د دې صوبایي اسمبلی یو منبر را باندې پیرم. یاره جیوین دا تاسو څه کوئ؟ مل دا تاسو څه کوئ؟ تاسو څه کوئ؟ ویل مونږ خو اسمبلی کې دا وکړه په ارام کښېنه. وهلکه دہی نہ ځان پټېږي. دہی پېژنئ؟ دہی څه ته وایي؟ هلکه ملا نه ځان پټېږي که په ژوند نه په تخته خو دې ګوري که وهلکه ډاکټر نه ځان پټېږي چې بیمار شي ځان ته پټولی شي؟ نه شي پټولی. مال بجلیګر ملا نه پاکستان نه شي پټولی. اسمبلی ته نه شي پټولی. دی ډاکټر هم دی، دی دهیم ده که نه جي؟ دی هغه تختې لمبولو والا هم دی، ملا دی که نه؟ دی نه ځان نه پټېږي. ستا اسمبلی ما ته معلومه ده. تا اسمبلی کې څوک دي؟ په خبره پوهېږئ؟ خبرو چل درځي؟ ډېره خبره ده چې دا بې لګامه قوم دی د خان او د نواب نه نشي ټینګېږي، نشي ټینګېږي. وګورئ په دې مړو کې تاسو وګورئ که یو ملا را لوی علامه د زمانې راشي، ملا صاحب را او کاربات تاسو داسې یئ که نه یہی کنا ابھی رہتی اور باپ سر دواله چې راځي اور باپ سر کټونه منډي کی سړی منډي کی سو کوته تاسو ودرېږي تو ورته کینه کور دی وران شنو دی س جبرائیل علیہ السلام قرآن نه کانه اور باپ بیا دوا درته څنګه کوي؟ وای چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړم، چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړما، مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی، نن غریب هغه اسلام دی. نن د مسلمان ضمیر همغسې غلامانه ضمیر او غلامانه ذهنیت تاسو تر اوسه پورې خپل ازادي محسوس کړی نه؟ تاسو دا محسوس نه ده کړی چې موږ آزاد قوم یو؟ تاسو همغسې غلام قوم یئ، همغسې که د انګریز غلامان وئ اوس د خانانو نوابانو غلامان. د دې وجه نه څه سپرټ ځان کې پیدا کړي. کم سړی چې په خپله مزدوري کوي، زمینداري کوي، ګاډی چلی، ټانګه چلی، ریړه چلی، رشکه چلی او بېګاله بچو له روټۍ ګټي، دا بادشاه دی. په دې خبره پوهېږئ؟ دا بادشاه دی. خپله روټۍ دا کار شي کار کوه. مونږ دکان ته ورغلو، یو خان راغلی نو مونږ دکان کې پیالې دي هم 3 دي او هغوی سلور. هلکه شنې چای راوړي چې شنې چای زمونږ علاقې هغه چایوالا کورواني سره پیاله یې هغه وړې وړې دي او خاورینې دي. خاورینه پیاله یې پکې غټ کټه سړي ته ورسېده. هغه لاس کې نیوې نه شوه. هغه د کونډو عادت دي که نه ده کوپونو نو هغه نیوې نه شوه. داسې داسې ما کېدی چې ګرمې دي لږې څه نه ګرمې چې چای وڅښلې ما ته ویل یاره دا د څوک پیاله یې ښودلې ساته مال چاروړي دي نه او مونږ خپله نه شو اخیستی. ګرانې دي پیاله هم ګرانې شو چاروړي نه دي. ما ورته خبره اوره غرور دې خدای مات کړو، غرور. او دې چایوالا ته ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دله ورکړه چې دا درته پته ولګي چې دې پېښور کې داسې خلک هم شته او داسې سپېره مولیان هم شته چې زما دا خاني او نوابي په یو کوډی هم نه آلي. رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه وي
وی کله کله زما دربار ته راځه او د اشعار راته وایه. هغه وی زه او ستا دربار ته درتلل؟ ویل یو. ویل نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، نل پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې او د مېو جام پلاس کې، دا دواړو باندې دومره مست ما اورنګزیب د هندوستان بادشاہ، په خدای قسم چې زه تا خپل غلام ګڼم. زه به ولې درځم تعالی؟ بیا ورته څه وی واوره اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا، کتا تا په تخت و تاج باندې غرور وی، ناز وی په بنگله باندې او په تخت باندې. اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا، خو مرګه به دا تخت و تاراج کا. دار سبدی نیست نابود شي، د خاورو ډېرې بدر نه جوړ شي، څوک بدر باندې سلام هم نه اچي، انجام به دې دای. نو زما عزیزانو، زما ایمان دی چې قرآن او حدیث د جناب محمد رسول الله دا زما په سینه کې پراته دي. والله کدا بادشاہی زه د دنیا په بادشاہي ورکړم. وای چې دا ستا په تماشا یم خبر شوه، نور خبر په تماشا د عالم. دنیا دوستانو راته وي منبرای ته ودرېږه بلانې ته به انا پوز منبر کې د ټولو پاټو والا راته وي ستا مقابله کې سړی نه ودرو، پیپل راته وي، نیشنل راته وي ستا مقابله کې مال کا به ودرېدم د سړي زوی بنې. ولی مال زه پویم، ما ته پته ده په صوبایي اسمبلو کې به دغه پوست پرې کړو سره د څه کوو، غوډه غپ به کنځلې به جګړه به چې بار روزم ورپسې به ډرامې کوو. قومي اسمبلی کې به دغسې کافر او بېدینه را سره ناست دي لکه دا اوس مې خبره درته دغو سره به څه کوو. یو ګنټه به ور سره تېره نه کړم، په سبا به مې استعفا ورکړي چې ځای ستاسو په هغه اسمبلی د لعنتي چې په کومه اسمبلی کې د لارډ میکالې د قانون خبرې کېږي، په سبا به ترې راتښتمه. نو ضرورت څه دی چې منبر کې ظاسم بادشاہ یمه که نه؟ ما څه کار دی وروره؟ رحمان بابا وی رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی. زه بادشاہ یم که په هدیره ولاړ